سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيضا قال الله تعالى عز وجل: والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم. نیک عمل دنیا کی وکړه مسلمانا، نیک عمل دنیا کی وکړه مسلمانا، نیک عمل با آخرت کی پکاریږي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمار اسلام عزت مند مسلمانانو، اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د جمعہ مبارک ورځ دا د ذوالحجې عظیم او قدرمند میاشت مبارک شروع ده. میاشت مبارک ډیر فضیلت او برکت لري. داسې اعمال پدې کې دي چې هغه انسان ته ډېر خیر او برکت ورکوي. هر میاشت بختور ده، هر ورځ بختور ده، هر شپه بختور ده. انسان له پکار دي چې پدې کې خپل ځان بختور کړي، خپل ځان الله ته نږدې ان دا درې میاشتې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم الحرام دا د حرمت میاشتې دي. یو میاشت د رجب ده، دا څلور میاشتې د حرمت دي. الله رب کائنات دی میاشتې مبارکې ته ډېر خیر او برکت ورکړی دی. چې په دې میاشت مبارکه کې قربانی کول دي، تکبیرات ویل دي، او د هغې نه عظیمه او بختوره چې هغې کې حج کول دي. حج د بیت الله شریف کول دي، او سخت کال حج اکبر دی.
چې دا حج چې چا کړی دي دا یو حجونو مر ثواب به ملاويږي لکه او یا حجونه چې کړی وي نو دې میاشت مبارک ته دومره برکت حاصل لې الله تبارک وتعالى مهرباني چې پچا باندې وشي ناغه الله تبارک وتعالى خپل کور ته وبلی د بیت الله شریف ته بوزي مدینه منوره ته بوزي د پاک سفر ور باندې وکي او بیا پدې کې قربانی کول دا د وجوب سره تعلق ساتي مال دولت یو انسان لري او بیا دومره پورې وس د هغه کیږي چې قربانی پاغه باندې واجب نو قربانی وکړي دې ته بزان نه تړي چې روي ما باندې حج فرض نه زه قربانیم نه کومه حج فرض دی غزان له فضیلت لري قربانی واجب دا غزان له فضیلت لري نو قربانی چې واجب ده نو قربانی وکړي مولا کریم په سورۃ فجر کې د دې میاشت مبارک د دې شپو مبارک فضیلت بیانې والفجر وليال عشر الله تبارک وتعالى قسم کی په وخت د سحر باندې د فجر وخت ډیر قیمتي دی د سحر وخت ډیر قیمتي ځکه ور باندې الله قسم کړي کم سړی چې سار کې خوبونه کوي او د سار منځونه نه کوي داغه د پاره څنګه قیمتي شو دا وخت قیمتي خو ځان ته بهر کو وخت قیمتي دی فضیلت لري ځان دې فضیلت او ثواب نه محروم کو الله تبارک وتعالى چې په کوم سیز باندې قسم کوي دې تبا فضیلت حاصل وي برکت حاصل وي زکوان باندې الله قسمونه کوي چلا په قسم کړي د سبا په وخت باندې د فجر په وخت باندې الله قسم کړي فضیلت لري برکت لري کمال وتحاصل زکه په الله قسم کړي مولاوی زماد د سحر په وخت باندې قسم وی چې هغه د فجر وخت دی زکه حضور پاک فرمایي سړی چې سحر مز د جمع سره ادا کی او بیا په وخت باندې خپل کار کسب پسیوزي ناغي کې الله برکت چي او دې چې تر لس بجو پوری منزلال او برکت د منزلال اوري بیا چې کله دې لس بجې کار لذینو کار لس بجې خلق کوي لس بجې خو کار پسې نه دي ناشتي پسې دي اوري ناغه برکت د برکت د محروم شو دې دا غي نه وته یو سار مز نه کړي بل کار لا په وخت نه تلې نو حضور پاک علیہ السلام فرمایي چې مز د سحر ادا کې بیا غي پسې خوب اونکه خپل کار کسب پسې لار شنه برکت بګي پیدا کی دیم نمبر کی مولا کریم فرمائے ولیال عشر زما دې پدغ لشپو باندې قسم وی چې الله پاک مشپو باندې قسم کړي وایا غي کی به برکت وی او کو برکت بنوي د ذوالحجې د میاشت د لشپې الله کریم خود لري کوم لشپې روان دي دی باندې الله قسم کړی د الله شپې ډېرې بختوري دي حضور پاک علیہ السلام فرمائے سوچی د ذوالحجې مبارک
دا لشپو کی پا ہرش پا باندے دے اللہ تا ودرید دماس خوتل منزی ادا کو داغین پس اللہ تا ولال دے نفل کی عبادت کی ذکر کی تسبیحات وائی دعاگان غوالی اللہ تبارک و تعالی بوت دلیلت القدر دشپی اجر ورکوی یوازی پر رمضان کی لیلت القدر لرے اغزان لفضیلت لری در رمضان میاش زان لبرکت لری محبو فرمائی پدی روان لشپو کے چاچی دشپی عبادتو کو اللہ بوت دلیلت القدر دشپی اجر و ثواب ورکی چاچی ورکی پا سبابان لی روجولیوا در رمضان میاش دیر برکت لری اللہ بوت ددبو کالو دا قبول شوی دروجو ثواب ورکوی فضیلت والا میاش شورو دا دا برکتونو دا رحمتونو دا عزتونو میاش شورو شوا طول کال خوبونه کے مزی کے راشستا دا بخنش پی شروع دی پدے کی پا اللہ زانو بخا اللہ تا پدی کی زان نزدی کا چی دا ذوالحجی قربانی نشکولی قربانی در باندی نکیگی او داغی وس طاقت نلرے دا ذوالحجی مبارک لش پی راٹنگی گورے یوش پدن قضانشی چاچی سلور رکات نفل منزو کو او پیو یو رکات کیے 25 مرتبہ سورت اخلاص تلاوت کو اولش پا بانلے پدوے ما پدرے ما پسلور ما پینز ما شپگ ما نہما او ما اتما نہما لسمش پا ہرش پا باندی دا نفل منزو کو پیو رکات کی 25 مرتبہ دا سورت اخلاص تلاوت کو دیم رکات کی 25 مرتبہ ہوئے دریم رکات کی 25 مرتبہ ہوئے سلورم رکات کی 25 مرتبہ ہوئے سل کرتے پورش پس سلور رکاتوں کے سل کرتے اللہ تبارک و تعالی بورتا دا 25 تو کالو دا قبول شو عبادت ثواب پا من نام کی لکی سبحان اللہ ہوئے دا 25 تو کالو دا قبول شو عبادت ثواب و تعالی پا من نام کی لکی دا صدا برکتا دا ذوالحجی دا میاشت دا لشپو دا برکتا دا تا تا پنور شپو کی دا ثواب نہ ملاوے گی دا تا تا دا ذوالحجی دا میاشت پا لمبو شپو کی ملاوے گی اگر کہ تا طول شپا اللہ تا پنور شپو کی ولالے او سل رکات نفل کے غزان لفضیلت دے یا لس رکات نفل مسکے یولس کرتے پاکی صورت اخلاص وے دا دیش پون علاوہ پنور شپو کی وے غزان لفضیلت و برکت لری و دا ذوالحجی مبارک دا لش پہ دیر قیمتی دی چی صادق و مصدوق محبوب پیغمبر ہوئی چی قیمتی دی قیمت پا کسش ملاوی گی اجر و ثواب پہ ملاوی گی اجر و ثواب پہ ملاوی گی داش پہ قیمتی دی زان ور کی قیمتی کے زان نمل غلر جوڑا کا دا خوب گوڑی زان نمو جوڑا چی دا ماس ہوتل منزمونو کی ادشے او بیا سہر منزمونو کی لس بجے را پاسے ہو رہے او دا خدا آغا پیغمبر امتیم کا زما شفاعت بگئی بالکل پاگی کی شک نشتا چا محبوب شفاعت کی خدا بالمازو نکی خواہ چکم بالماز دی منزو دس نکی اللہ و رسول نپی جنی آغا خلق تی بہر دی چی دا اللہ محبوب پیغمبر کم ارشاد فرمائے لے رے پاگی زان را ٹنگول پکار دی حضور پاک با شفاعت کئی دا ہاں چا شفاعت بکی چی مزگزار خوی کنا
عبادت گزار خوبی کړه الله ته خدان نزدې کړي د الله محبوب خو پیژنې چې زمان نبی شته کړه نو بیا به حضور پاک شفاعت کی د الله نه به اخلاصي اوري چې تخپل نبی نه پیژنې منځونو د سنن نه پیژنې او بالمازه کې ژوند او زندگی تیرې او بیا له شفاعت ته ملره بالکل وای چې حضور پاک به شفاعت کوي او تا باندې چې کوم پنځ وخته مز فرض هو بخامخا کې کنه الله برازي کې نه بیا به حضور پاک الله تبارک وتعالى تستا درخواست پیش کی اور چې تا ته د یو شپې په ثواب باندې د ليله القدر د ثواب ملاوي د ليله القدر د شپې اجر او ثواب ملاويږي بیا دا لشپې الله تول نو درېږي دا سینه چې ټول شپه الله تودرېږي کټول شپه الله تودرې دې دا بنورم برکت شي نور بلم ثواب او اجر زیاتی نور و ثواب زیاتی خو چې لګ لازو درېږي او دا سلور رکعات نفل خو پکيو کې کړه او چې کله سلور رکعات نفل منځو کې او بیا هغه نه بعد په خپل ځای باندې کېنی او سل کرت سورت اخلاص تلاوتو کې سل کرتو کې سلور رکعاتو کې د سل کرت سورت اخلاص وې سلام او ګرځي سلور رکعات برابر شو کو دو رکعات نفل تړو کو سلور په یوځای تړي او بیا د هغې نه پس په خپل ځای باندې کینو سل کرت سورت اخلاص وې سل کرت وې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورت خو معصومانانو لم ورزي دی سورت کی دومره برکت پروت دے چې کله ته د ماسخوتل منزدا کې وصل کرتا غي پسدا سورت اخلاص تلاوت کې الله تبارک وتعالى سل فرشتي پیدا کی او هاغه فرشتي بتاله د الله تبارک وتعالى نه بخنه غواړي بخنه بغواړي بل سورت خو مې نه یاد کړې سورت اخلاص یادوم قل هو الله احد سورت یادوم دا خو ارچاله ورزي که چې ګران سورت می یاد کړې وي تابعدا همول ناراضي دا به د کول غوړي د بناسته کول غواړي آسان سورت چې نیمه ګنټه ور باندې نه لګي او استاد پار سل فرشتي د الله نه بخنه غواړي د الله نه دی بخیو خلاصي دی د الله تبارک وتعالى نه بل محبوب فرمای چې درې زلا یوزل الحمد شریف او درې زلا سورت اخلاص تلاوت وکي د یو د قران عظیم د ختم ثواب په ملاويږي د یو د قران عظیم د ختم ثواب په دې ملاويږي سل کرتا سورت اخلاص د مخ کی یوزل په محبت سورت فاتحه وایا الحمد شریف بیا سل کرت سورت اخلاص وایا تا تبرسو ختمون اجر و ثواب ملاويږي ذکر حضور پاک محبوب فرمائی دا لش پی ډیر قیمتی دی چې الله په کوم سیز باندې قسم کوي دا با قیمتی شپې وی چې الله په قسم کړي یو سړی چې یو خبره ته ډیر مجبوره کې او ډیر راټینګ نه غوي زره په خپل خبره باندې قسم کوم خدا کار داسې نه دی الله تبارک وتعالى خالق او مالک ذات ته هغه چې په یو سیز باندې قسم کوي هغه سیز به قیمتي وي نه الله په قسم کړي دا شپې قیمتي دي او د برکت نه ډک شپې دي نه الله په قسم کړي ځکه تا ته ورکه خیر ملاويږي تا ته ور باندې اجر او ثواب ملاويږي نه ځکه
الله په دې شپو باندې قسم وکړو د ذوالحجې لس شپې ورځې ډېرې قیمتي دي لس ورځې ډېرې قیمتي داسې خلک دنیا کې شته چې لس روزې ساتي نن ورځ یې ښه ده که پرونی جواب راکړئ تاسو زما په خیال پرون پېښ شوي نه یې په ګرمۍ باندې پرون ورځ چې کوم دی څومره ګرمه وه او نن ورځ څومره یخه ده دا د الله فضل منې که به نه منې د الله فضل او احسان به منې که دا ثابت کال ګرمي تېرېږي څوک یې څه نشي کولی او که ثابت کال یخني تېري څوک یې څه نشي کولی په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي مونږ به ترې د خیر طلب غواړو پرون ورځ څومره سخته ګرمه وه چا یو بل سره خبرې هم د ګرمۍ نه نشي کولی ورنږدې کېدی به ځان به یې شاته کول او نن الحمدلله د خدای فضل احسان څومره ښایسته ورځ ده انشاءالله د الله نه د رحمت امید کو چې باران به پکې خدای پاک وکړي ځکه نن د جمعې ورځ ده په هر جومات کې به د باران سوال کېږي د الله داسې بندګانان شته چې هغه الله ته ډېر غوره او محبوب دي د چا سوال خو به قبول شي که نه د چا ارزو تمنا خو به الله تبارک وتعالی قبوله کړي انشاءالله عز وجل چې باران به هم د رحمت کېږي بیا به دا څلور پنځه ورځې ډېرې د خیر برکت تېرې شي اورئ نو څنګه چې الله د رحمت باران راورولی شي او ګرمي ختمولی شي دغه شان ثواب هم ورکولی شي اجر هم ورکولی شي لس ورځې داسې خلک شته چې هغه لس ورځې روژه ساتي په دې امت کې داسې په دې وخت کې په دې دور کې په دې زمانه کې داسې خلک شته چې هغه لس ورځې روژه ساتي د ذوالحجې د میاشتې وړاندې لس ورځې روژه ساتي او یو ورځ روژه ساتل د 2 کالو د قبول شوی عبادت ثواب په ملاويږي پر ما ته چا ټلیفون کړو یاره استاد جی روژه خو پکې ډېر ثواب لري خو ګرمي ورکې ډېره زیاته ده دا به څنګه چل کېږي دا روژه ورکې وساتو که ونه ساتو مې روژه خو پکې ثواب لري ولې نه علي شیر خدا سے فرمایي روژه هغه ده چې په ګرمۍ کې روژه ونیسي روژه هغه روژه ده چې په ګرمۍ کې روژه وساتې او ستا نه خولیږي او ته په ګرمایش باندې پیښې او د روژې هغه ګرمایش او تکلیف تا ته محسوس شي نو روژه هغې ته ویلی شي نو بس د ګرمۍ په روژه چې ساتي ثواب یې زیات دی بیا خپل سرو ته دې ګوره چې ته روژه ساتلی شي او که نه شي ساتلی ثواب او اجر پې زیات میلاویږي د ذوالحجې مبارکې لس ورځې شپې ډېرې قیمتي دي یو روژه پکې ساتلی شي 2 ساتلی شي 3 ساتلی شي خامخا د یوم عرفې روژه خامخا وساته د یوم عرفې د ورځې روژه خو نیول بیا پکار دي که نه الله کریم مونږ ټول دینداره که